یو ملګري دا تپوس کړی دی چې کله یو سړي نه کله په منځ کې غلطي وشي، دا یو بنیادي سوال دی او عام خلکو ته دا ضرورت راځي، نو ملګري دا په غور باندې واورئ. هغه دا دی چې یو سړي باندې سجده سهو واجب شي، منځ کې د غلطي وشي. ظاهره خبر ده کله چې سجده سهو واجب شي نو په څه باندې واجبېږي؟ په فرضو کې تاخیر راشي، واجبو کې تاخیر راشي، واجب پاتې شي، دغه شان سړي شک راشي په منځ کې ته زیاتې وشي، منځ کې ته کمې وشي، دا ټولې خبرې هغه دي چې په انسان سجده سهو واجبېږي. دغه مسلې اوس یو منځ کوونکي باندې سجده سهو واجب ده، نو ظاهره خبر ده چې هغه مشهوري طریقې دي، یا به د عبده رسوله پورې منځ ووایو، خې طرف ته به سلام وګرځوي، بیا به 2 سجدې ولګوي او د هغې نه پس بیا د اتحیات نه مونځ شروع کړي، وقنا عذاب النار پورې سلام به وګرځوي. کوم چې حنفي طریقه ده دا په سنن د ابو داود کې راغلې ده، ابو داود شریف کې دغه طریقه ده. او دویمه طریقه دا ده، دویمه طریقه چې کله سړی وقنا عذاب النار پورې مونځ ختم کړي نو بیا به 2 سجدې ولګوي او د هغې نه پس به سلام وګرځوي، او څنګه چې امام شافعي رحمه الله فرمایي اهل حدیث په دغه طریقه باندې سجده لګوي، سجده سهوه. نو دغه طریقه خو د سجدو شوله. البته یو سړی د سلام یې وګرځو او سجده سهو تې پاتې شوله، نو مسله خدا ده چې په ترک د واجب باندې خو منځ واجب الاعاده دی، نو آیا دا سړی به د منځ اعاده کوي که نه به کوي، کله به کوي؟ د دې په باره کې مسله دا ده چې کله یو سړی منځ وکړو او د ده نه سجده سهو پاتې شوله او سلام یې وګرځو او دا سړی پاسېدو څه ځای پورې لاړو، خبرې نه وي شروع کړې، بېرته یې په ځای باندې کښېني او د اتحیات نه مونځ شروع کړي او په هغه طریقه د سجده ولګوي، په کومه طریقه چې درته معلومه ده، که دا په جومات کې دننه دی، یعنې د څو پورې د خپل ځای نه وتلی نه دی، د جومات ته بار نه دی وتلی، دا د ده لپاره مسجد دی، په دغه ځای کې د سجده واپس ولګوي او واپس دې راشي او د ده دا سجده وشوله، واپس دې راشي. البته که خبرې اترې وکړه د جومات نه بهر ووتو نو بیا د ده مونځ واپس دې نشي راتللی، نو څه به کوي؟ بیا به مونځ اعاده به کوي، واپس به راګرځي. خو فقهاو پکې خبره لیکل ده، خبره دا ده بالفرض که دا وریاد ورته په وخت کې دننه شول، یعنې د ماسپښین مونځ دی او د ماسپښین په ټیم کې ورته وریاد شول، یا د مازدیګرې مونځ دی او د مازدیګرې په ټیم کې ورته وریاد شول، نو بیا دې په دې وخت کې دننه دې اعاده وکړي. ځکه دلته وایي واجب الاعاده فی الوقت، دا د فقهي کتابونو لیکلي دي. خو بالفرض که چېرته وخت یې لاړو، د ماسپښین سجده وه او حتی د مازدیګر ټیم داخل شو، نو بیا د دې اعاده په ده باندې واجب نه ده. البته بعضې علماو لیکلي دي چې بهتر ده کوي کې خو نور په ده باندې نشته د مونځو شو. نو مثلا دقه ده چې که د جومات نه بار نه دی وتلی نو بیا دا سجده لګولی شي. البته که سړی په میدان کې دی، چېرته یو میدان دی په هغې کې مونځ کوي، نو هلته خو جومات نشته، بیا به څه کوي؟ و د هغې طریقه دا ده چې کوم ځای کې کمرې ممرې وي یا مطلب ونې وي، د هغې نه چې نه دی اغوښتی نو بیا دې کښېني خپل مونځ پوره کړي، او که د دې ونو نه د کمرو نه واغوښتو نو بیا مجلس بدل شوی دی، بیا دې واپس دا نه کوي. دا مسله شوله. دا یو بل ملګري تپوس کړی دی، هغه تپوس دا دی چې د سارې چې کوم موږ سنت کوو، دا 2 رکعته سنت، دا مسله ډېره زیاته مشهوره ده، او زه وایم چې په دې باندې د مسلمانان سوچ وکړي او ځان پې پوهه کړي، او موږ بار بار دا مسله بیانو، بدقسمتۍ نه څوک په دې عمل نه کوي، ځان پې نه پوهه کوي. هغه دا ده چې کله سړی د سارې منزله راشي، سارې نو چې جومات ته راشي نو وګوري نو په جومات کې جمع ولاړه ده، نو آیا ده ته دا حق حاصل دی چې دا 2 رکعته سنت په منډه منډه باندې وکړي او د هغې نه پس راولګي او بیا فرض وکړي؟ د دې په باره کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه دا ده چې د سارې د طلوع نه پس 2 رکعته سنت به نبی علیه السلام کوله. حدیث کې راځي د ټولو لنډ مونځ به دا کوو، په اول رکعت کې به قل یا ایها الکافرون وایو او په دویم کې به قل هو الله احد وایو. راوي و چې د دې نه د دې مونځ نه لنډ مونځ نبی علیه السلام بل نه دی کړی، بیا به نبی علیه السلام ناستو بل مونځ اړو ثابت نه دی، د دې 2 رکعتو نه پس په نبی علیه السلام بیا 2 رکعته فرض وکړل. دغه معمول د نبی علیه الصلوة والسلام دی، نو ځان له دا معمول جوړول پکار دی چې موږ سهار وختي جمع له لاړ شو، مخکې 2 رکعته سنت وکړو او بیا د هغې نه پس په جمع کې شریک شو. خو بالفرض که سړی ناوخته راغی نو څه به کوي؟ امام مالک رحمه الله په دې باب کې فرمایي که د جومات نه بار دی، چېرته په کور کې دی، د جومات نه بار دی، دننه جمع ولاړه ده، نو جمع ځان له په جومات کې ده، نو بار 2 رکعته مونځ کولی شي، دا سنت بیا ځان له بار کولی شي، بیا دې راشي په جومات کې دی د امام سره شریک شي. په احنافو کې د امام محمد رحمت الله علیه رای دا ده چې که دا بالفرض جومات ته راغی، غټ جومات دی او دا د جومات په دروازه کې ولاړ دی او د امام د قرت نه اوري، دومره غټ جومات دی، نو جومات په ګوټ کې 2 رکعته وکړي او د هغې نه پس دې ورشي او بیا دې په دې جمع کې شریک شي. دا د فقهاو آرا دي، د فقهاو آرا. خو بل طرف ته جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي موږ به په کومه مسله کې واضح ارشاد د رسول الله صلی الله علیه وسلم موجود وي نو هلته که د غټ نه غټ فقيه هم یو خبره کړل نو هغه پرېښودل غواړي. هغه دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اذا اقیمت الصلاة المکتوبة اذا اقیمت الصلاة المکتوبة فلا صلاة الا المکتوبة، چې کله فرض مونځ ودرېږي، فرض مونځ فلا صلاة الا المکتوبة،
نو صرف او صرف دغه فرض مونځ کیږي، فلا صلاة یو مونځ هم نه کیږي، فلا صلاة یو مونځ هم نه کیږي، نه نفل کیږي، نه فرض کیږي، نه سنت کیږي، نه قضا کیږي، نه د اختر مونځ کیږي او نه د صلات کسوف کیږي او نه خسوف کیږي، یو مونځ هم نه کیږي، دغه فرض مونځ په د باندې واجب شو بیا. لہذا د ساری چې کله جمع ولاړه ده نو کدا بیخي امام الله اکبر ولې نه دی ویلی فورا ورشه هغه پسې ودرېږه. سنت به کله کې د سنت لپاره بیا په ترمذي کې حدیث چې نور راوختو نو د هغې نه پسې وکړه. دغه طریقه نبي علیه السلام قولي حدیث دا دی د نور د راختو نه پسې وکړه. البته یو تقریري حدیث د نبي علیه السلام داسې موجود دی چې د دې فرض مازه نه پسې هم سړی کولی شي. ترمذي کې دا موجود دی. غوره طریقه دا ده چې د طلوع شمس نه پسې وکړي. خو د جمع په دوران کې سنت کول دا بالکل یو غلط کار دی، صحیح کار نه دی. صحیح طریقه هم دغه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، امام محمد بن حسن شیبانی ډېر لوی عالم دی، خو دلته کې موږ دغه خبره د رسول الله د خبرې سره نه برابره وو. البته د امام مالک رحم الله د خبره بیا ذهن اخلي سړی په جماعت کې په کور کې دی نو که په کور کې سنت وکړل نو بیا جماعت له راغې نو دا ځان له یو خبره ده، خو په جماعت کې دننه بیا ادا کول دا طریقه بالکل ټیک نه ده. او البته دلته یو خبره داره چې په بعضې اثارو کې داسې راغلي دي چې بعضې صحابه کرامو دا ثابت دي چې هغوی به داسې کول چې جماعت کې به جمع ولاړه وه نو هلته به هغوی بیا د هغوی دا 2 رکعته سنت ثابت دي. د هغې جواب دا دی چې دا د هغې وخت نفل دی چې کله نبي علیه صلات وسلام دا مسله صحابو ته نه و بیان کړی. کله چې بیان کړی د نو نبي علیه صلات وسلام نه بیا تپوس شوی دی د الله رسول ولا رکعت الفجر رسول الله بالکل رکعت الفجر هم د دې رکعت الفجر کوم چې د ساري 2 رکعت دا هم نه کوي. یعنی د رسول الله نه تپوس په دې باره کې وشو چې که جمع ولاړی او د ساري دا 2 رکعت سنت د چا نه پاتې نو بیا ویل که د ساري سنت هم پاتې دام نشي کولی. په دې کې خو صفا عبارت نسته په دې باب کې. لہذا دا عمل وران دی، دا ټیک نه دی. او زمونږ اکثر د دې بانډو کونډو جماعتونه دلته موږ د دیر د علاقې یو او دلته خو چې څومره جماعتونه دي الا ماشاء الله هم دقه عمل پکې دی. لہذا دې طریقې نه ځان ساتل غواړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیمات څه دي؟ هغه د سره ما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فقضوا، چې کلم امام په کم ځای را لاندې کو نو فصلوا منځ سره وکړئ، وما فاتکم فقضوا، او چې کم درنه پاتې شو نو د هغې بیا قضا راوړئ. لہذا دا طریقه صحیح نه ده. دا د فجر او د ساري د سنتو په باره کې دا مسله شوله.